شروع کوم په نام د خدای چې بخونکې او مهربانه دی. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې ریډیو کم دی دا د سونو پښتونخوا او د دې پروګرام نوم چې دی اولنی پروګرام دی چې په دې کې به موږ د خیبر پښتونخوا ایشوز چې کوم دي زموږ چې کوم مسایل دي زموږ چې کوم معاملات دي موږ چې کوم د تعمیر نو کار روان دی په خیبر پښتونخوا کې چې د امن دپاره کوم ګامونه اوچته کېږي په دې کې به موږ چې کوم اهم شخصیات دي حکومتي عهدهداران دي زموږ وزیران دي زموږ سیکیورټي ایکسپرټس دي د هغې سره سره کوم پولیټیکل لیډر دي زموږ هغې رای باخلو او د دې پروګرام نوم ځکه موږ سونو پښتونخوا ایښودی دی چې دا به ستاسو اواز وي. دې کې به موږ یقیني طور له کوشش کوو چې موږ لږ کرټیکل لاړ شو. موږ لکه کوم چې روټین د سرکاري ادارو یو طریقه کار وي چې وزیرنامه وي وزیرنامه به دا نه وي. موږ به د خپلو مشرانو نه هغه خلک چې د دې جنګ زده صوبې نمایندګي کوي د هغو نه به بعد سخت سوالونه هم کوو او په دغه حواله باندې ستاسو شرکت چې کوم دی هغه په دې حواله ضروري دی چې بعد ټایم کې زمونږ په ذهن کې داسې یو سوال چې دی هغه را نشي چې هغه ستاسو د متعلقه مسلې یا د ایشو سره د هغې یو جوړښت جوړیږي. نو نن به د میلمه د تعارف نه مخکې چې تاسو ته یو ریکویسټ په دا ضرور کوم چې د میلمه چې کوم سټیټس دی یا د هغې چې کوم د صوبې په لیول باندې ذمواريانې دي د هغو چې کوم کنټریبیوشن دی په هغه حواله باندې کو د خپلو علاقو نه چونکې دا پروګرام په ټوله خیبر پښتونخوا کې لایو اورېدلی کېږي نو پکار دا ده چې کم خلک موږ ته کالز کوي د نیمې ګنټې نه بعد به تاسو بیا ټرای کوئ چې موږ ته کالز میلاو کوي او کو کوشش وکړئ چې د ارګومنټس په ځای باندې یا د سیاسي خبرو په ځای باندې د منسټر صاحب چې کوم متعلقه وزارتونه دي د هغې په باب باندې تپوس وکړئ او هغې زموږ رهنمایي وکړي یا ستاسو سره یا زموږ سره د معلوماتو شیرینګ وکړي نو دا به مفید به هم وي د دې به څه فایده چې ده هغه به هم راشي. بعضې بیا داسې خبرې وي مثلا د وزیرستان نه څوک فون وکړي یا د خیبر نه یا د ممن نه او د هغې هلته یو پراجکټ رواني هلته یو پیشرفت رواني او د هغې نه تاسو نه خبر یا منسټر صاحب نه وي خبره نو د هغې نشاندهي چې وشي نو دوی به د هغې نوټ سالي بیا به موږ د هغې فالو اپ ولو. نو که په دغه حواله باندې یو مسله چې هغه تاسو په کومو علاقو کې د پروګرام اورئ او تاسو ته راپېښئ او هغه کیدی شي دومره غټه صوبه ده چې زموږ په نوټس کې نه وي یا د منسټر صاحب په نوټس کې نه وي او تاسو یې زموږ په نوټس کې راولئ نو د دغه علاقې د خلکو چې دی د خیر ښېګړې یو کار چې دی هغه به هم سرته ورسي. بلکل تمهید چې دی هغه راغونډومه. ډاکټر عامر عبدالله صاحب تاسو ټوله پېژنئ زموږ د کوم چې قبایلي امور دي ټرایبل افیرز د هغې صوبایي نګران وزیر دی. د دې نه علاوه ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی د هغې وزارتو سره هم دی. د هغې نه علاوه یو غټه ایشو چې هغه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو په باره کې ده یا د صنعتي ترقۍ په باره کې ده نو د صنعتي امور چې کوم دي انډسټریز چې ورته موږ وایو د هغې وزیر هم دی. ډېره مننه امیر عبدالله صاحب تاسو تشریف راوړ. ډېرې دغه ورځې هم دي مصرفې ورځې هم دي خو دا ډېره زیاته ضروري ده چې موږ کله د امن خبره کو شکر دی د مادي په مقابله کې حالات چې کوم دي هغه ډېر بهتر دي او ظاهره ده چې دومره پراکسیز کېږي دومره پلیئرز وي پکې دومره مختلف قوتونه چې دي هغه انوالو وي پکې نو د امن په هغه مستقل قیام کې ټایم به لګي پکې خو خلک پوره ازم دي زموږ فورسز چې کوم دي هغه پوره ازم دي زموږ پولیټیکل پارټیان دي چې دي هغه پوره او ستاسو حکومت چې دی هغه هم ښکاري داسې چې پوره ازم دی بیا په کابینټ کې چې ستاسو کوم د قبایلي امورو کوم دغه دی د ذمواري ده نو هغه ډېره حساس هم ده د هغې سره چې دی نو داسې ډېر زیات مشکلات هم دي ځکه چې یو علاقه هغه دومره پسمانده وي هغه د جنګ ښکار شوي نو مجموعي طور له څومره چیلنج دی د دغه والا وزارت خاص کره قبلوله بیا په داسې حالاتو کې چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د 2021 نه دلته کې د امن امان مسله چې کوم ده یا سکیورټي مسله چې کوم ده هغه باوجود د دې چې په کنټرول کې ده او فورسز چې کوم دي په ډیلی بیسس باندې کاروایانې هم کوي خو چیلنج ډېر زیات دي د کلونو دغه چې دي بیا نګران حکومت هم دی دغه خپل منډیټ هم دی نو بیا تاسو ته هرکلی وایم جي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني عقلي یوسفزی صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راوبللم او تاسو خپل سامعینو سره خپل اوریدونکو سره زما نیغ په نیغه د خبرو کولو اهتمام وکړو. ستاسو چې څو پورې دا سوال دی دا نوې وزارت په دې هکله ضرور دی چې دا د دپاره یو وزیر چې دی نو په ړومبي ځل باندې ټاکلی شوی دی خصوصي طور باندې خو دا وزارت چې دی نو دا د هوم اینډ ټرایبل افیرز په نوم باندې د همیشه نه په دې صوبې کې موجود و همیشه نه چې دا وزیر اعلی صاحب سره به چې دا
نو د پیر ټرایبل افیرز دا دغه چې د بیل کو دا چې د دې وزارت د قیام د یا بیل وزیر ته د کولو مقصد دا و چې تاسو ته پته ده چې 2013 کې 2018 کې 15م امندمنت چې کله ترمیم وشو زموږ د فاټا مرجر شو نو د هغې نه پس چې نو دلته ډېر یو غټ پروګرام جوړ شو چې دا فاټا چې نو اوس دا به زړه فاټا چې کوم وه دا به چې نو اوس د قوم وسید چې کوم دغه دی چپه د هغې ته به مونږ رانږدې کوو دا به دلته به هم د مین سټریمینګ چې ورته په انګریزي کې حق هم جوړېدو دلته چې نو ډېر ضرورت مو نو هغه پروسس چې دی هغه عمل چې دی نو هغه دا یو سوچ راغلی و چې هغه عمل هغه شانتې تیزۍ سره نه دی روان چې څنګه تیزۍ سره یا د خلکو چې کوم توقعات یا کومې وعدې چې شوي نو هغه شان هغې کې یو فوکس راوستو دپاره خلکو راغونډولو دپاره هغې کې چې نو کوارډینیشن په مختلف ځایونو کې راوستو دپاره دې وزارت چې نو تاسو د چیلنجز خبره وکړه چیلنجز چې نو دا ټیک د چې هلته چیلنجز چې نو مخکې نه اوس هم چې نو هغه شانتې شته دی خو الحمدلله یو خبر شیزونه چې دنو هغه په یو ښه سمت باندې چې دنو د ډېرې مودې نه اوس روان دي مونږ لیدلي وو چې 2021 نه چې دنو لږ داسې دغه راغلی و ماحول داسې جوړ شوی وه چې په هغې کې د سیکیورټي حالات لږ ونته کې دغه شوي خو لږ د ماضي قریب کې زمونږ چې کوم سیکیورټي فورسز دي زمونږ چې کوم د دپاره کومې ادارې دي د هغې چې کوم هلې ځلې دي په دې دغه کې د هغې چې کوم قربانۍ دي د دې کې نو د هغې د وجې نه چې نو د اوس د هغه شانتې خراب صورتحال هم نه دی الحمدلله او ډېر نور به هم چې نو الحمدلله زمونږ امید دا دی چې که زمونږ کوششونه هم دغه شانتې روایي نو نور به هم چې نو الحمدلله انشاءالله دغه راشي لکه دغه سره تړلې خبره چې د اورېدونکو دپاره چې د 9 میاشتو سی ټي ډي چې کوم رپورټ جاری کړی دی زموږ بولیټن کې هم هغې مونږ ذکر کړی دی په پښتونخوا کې چې دی 214 مطلوبه ترهګر یا حملور چې ورته مونږ وایو هغه وجلی شوي دي 502 چې دي هغه ګرفتار شوي دي د دهشتګردۍ 813 مقدمات چې دي هغه درج شوي دي چې په هغې کې تقریبا 1982 خلک نامزد شوي پکې بیا په کیسونو کې چې دی په پښتونخوا کې د عدالتونو نه 22 چې دغه ټایپ خلک وو هغې ته سزاګانې ورکړی شوي دي بیا بله ډېر هغه به خامخا خبره کوي ځکه چې ستاسو سره د صنعت وزارت هم دی هغې کې ستاسو لپاره دم دلچسپ نوټ دی چې د سی ټي ډي په مختلفو تړاو کې چې دی د بدخورۍ په دې 9 میاشتو کې 80 کیسونه چې کوم دي هغه رجسټر شوي دي په دې کې 50 چې دي ټریس شوي دي او 90 کسان یو کم 10 کم 100 کسان چې دی ګرفتار شوي دي 15 چې دي وجلی شوي دي بیا د خیبر پښتونخوا په د 9 میاشتو کې په 6 ضلعو کې مختلف ټارګېټډ اپریشنز شوي دي او ډېر دله ښه خبره دا ده چې د هغه لیول یا د مخکې چې کومه روایتي اپریشنونه به خلک به آی ډي پیز کېدل خلکو ته به ډېر زیات تکلیف ورته د بې کوره کېدل به پکې نو دې ځله پکې هغه پیټرن کې ډېر زیاته تبدیلي پکې هم راغلې ده دغه والا د خاص کر د ټرایبل افیر چې کله موږ خبره کوو پکې بیا هغه زه ریپیټ کومه کېدای شي د سوال په تاسو باندې ښه ونه لګي چې د مستقبل پلان څه دی ځکه چې په روټین کې دا خبره کېږي چې بای د نگران حکومت کار چې دی نو هغه خو چې دی د الیکشن کول دي حالانکه زموږ د صوبې حالات خو بالکل مخصوص حالات دي د هغه خو د نورو صوبو سره یا نارمل حالاتو سره چې دی موږ موازنه نشو کولی پکې څومره زموږ مختلف ادارې هغو تر دې خبرې احساس دی چې کم کار په کم رفتار کې پکارو یا څومره بجټینګ پکارو یا څومره د سیول ادارو ایکسټینشن پکارو دغه ریشو یا دغه څومره سنجیدګي چې ده یا د دوی د ادارو په منځ کې دغه احساس او دغه کوارډینیشن چې دی هغه خو لږ راته ایکسپلین کوي ځکه چې بعضې خلک دا دغه هم کوي چې اوس بعضې د رویو د وجې نه یا د لاعلمۍ یا د لاتعلقۍ د وجې نه خلک وایي چې یاره هغه زړه پاټه چې هغه ټیک وه تاسو ډېر سیزونه په یو سوال کې چې ما پکې خپله تبصره وکړه زه به د خلکو نمایندګي کوم زه خو اول خو د دې تصحیح کوم چې الیکشن کول د الیکشن کمیشن کار بطور نگران حکومت مونږ هغې سره د تعاون کولو مونږ پابندي یو هغه به انشاءالله مونږ کوو تاسو چې دا کوم د سیکیورټي دغه خبره وکړه مسلو خبره وکړه نو دا خبره ټیک ده چې انټیلیجنس بیسډ اپریشن چې دی نو ډېر زیات شوي دي او اوس چې دی نو د اپریشنو دا نوعیت هم ځکه چینج شوی دی چې پخوا خو داسې وه چې علاقه به خالي شوه خلک به چې دن د کور نه بې کوره شو مجبوري وه خو دا قرباني خلکو ورکړه خلکو کیمپون ته رالل دغه شو خراب شو د هغې
زه تاسو ته یو سټیټسټیک زه شیر کوم چې کم خلک د کور نه بې کوره شوي نو په هغې کې 95% نه سیوا 95% 95% نه سیوا خلک چې دنو واپس کورون ته تللی دي او په هغې کې چې دنو دا وخت موږ سره 8 ضلعې دي په دغه کې مخکې وو 7 ضلعې دي نو په هغې کې داسې وګڼئ چې په 6 ضلعو کې چې دنو ټول 100% خلک چې دنو هغه واپس تللی دي صرف په یو ضلع کې چې دنو موږ سره ولله زره دغه دي آی ډي پیز چې ورته موږ وایو ملګري دي دغه دي او یو سلک ډېر چې دنو په شاید په ورغځای کې لکونته کې پاتې ډېر معمولی تعداد چې دنو پاتې دي به ان شاء الله وخت سره دغه شي اوس دې واپس تلو سره چې دنو یو سچویشن دی چې پخوا اپریشن کول چې دنو هغه د هغې نوعیت یو آبادی بچ دنو دا هغه ځای نه به هغوی به قرباني وکړه اوس چې کوم اپریشن کېږي نو هغه به انټلیجنس بیسډ کېږي چې کوم ځکه چې په آبادۍ کې چې دنو هغه شانتې دغه زمونږ د ادارو هغه شانتې نقل و حرکت او دغه چې دنو هغه شانتې نه هغه لږ کمپلیکس وي هغه انټلیجنس بیسډ نو دا ډېر ضروري ده چې دغه وشي نو دا خو د پخوا او د نن د اپریشن چې کوم فرق دی نو هغه دا دی نور تاسو چې کوم سوال ډېر وګدو نو که تاسو لږ بیا ماته مطلب زمونږ متعلقه سیول او ملیټري ادارو ته د خلکو د بعضې دغه موږ چې ورته د ګیلو یا شکایاتو ادراک شته دي ورته اندازه شته چې دا کار چې کوم دی د ریهیبلیټیشن والا یا د سیول ادارو د ایکسټنشن والا تیزول پکار دي جی بالکل ګوره دا خو دا ادراک هم شته دی د دې دپاره چې دنو هلې ظلم روانې دي او خو ګوره د دې تیرو ظاهره خبره ده چې دا اضلاع چې دي دا وته اضلاع چې کوم دي نو دا څه په خلا کې خو نه دي دا خو هم د دې وطن حصه ده د صوبې حصه ده نو چې کوم عام اقتصادي حالاتو نه ملک تیرېده په 13 کالو نه نو په هغې کې دا دې ضلعو کې هم چې دنو کار په هغه حساب سره متاثره شو اوس چې دنو او د هغې د وجې نه هغه فوکس هم چې دنو شاید نو پاتې شوی خو اوس داسو چې دا کم 13 میاشتو خبره وکړه د دې نه چې دنو یو هغه فوکسډ افورټ اوس شروع شوی دی نو پخوانی چې کوم سیستم تاسو اشاره وکړه هغې طرف ته چې یو فاټا سیکریټریټ او دغه هغې کې یو متوازي نظام چې دنو روان کرپشن ګډ به وموږي هغه جي نو هغه موږ چې به وایي دغه کېدو ده اپوینټ کېدو نو دغه لپاره به دومره غټ چې دی د کورونو حساب کتاب ګورنر هاوس چې دی به ډېر ریچ اوس خو غلام علي صاحب په خپله باندې کله ناکله وایي دا زموږ چې وایي نصیب راغی نو ګورنر هاوس کې څوم څه نشته زه په دې باندې تبصره نشم کولی جي خو زمونږ چې دی نو دا ظاهره خبره ده یو کانشس یو دغه افورټ او دا زمونږ یو کوشش و چې دوباره متوازی نظام جوړ نشي د هغې نه بغیر چې کوم فاټا مرجر شوی دی د هغې د روح مطابق دا مونږ چې دنو د هغه مرجر کامیابۍ دپاره مونږ کار وکړو نو د هغې دپاره اوس مونږ یو سیسټم په دغه کې دا وکړو چې هغې کې مونږ بیسیکلی د فاټا چې کوم مرجر شوی د هغې د امپلیمنټیشن دپاره او کامیابۍ سره د امپلیمنټیشن دپاره مونږ یو سیټ اپ چې د هغه مرجر کامیاب شي نو هغې دپاره اوس چې دنو په دې حکومت کې یو داسې سیسټم مونږ جوړ کو چې په هغې کې یو کوارډینیشن میکانیزم دی چې په هغې کې د مختلفو ادارو په منځ کې که هغه زمونږ د سیکیورټي ادارې دي که هغه زمونږ پولیس دی که هغه زمونږ د صوبایي حکومت ادارې دي که هغه د وفاقي حکومت ادارې دي نو په هغې کې مونږ د مختلف چې کوم د ترقیاتي کارونه دي په هغې کې چې کوم مخکې مثلا د تعلیم شو د صحت شو د سړک شو د اریګیشن شو د پولیسنګ شو عدلیه شوه د دې ټولو دپاره یو مربوط منصوبه مونږ چې دنو جوړه کړه مونږ چې دنو د هغې چې څونه د هغې یو اکټیویټي ده یو پروجیکټ دی هغه مونږ چې دنو په ګوته کو او هغې مونږ بیل مانیټرنګ چې دنو د هغې شروع کو او د هغې مونږ خپلو کې د کینولو دپاره یو سټیرنګ کمیټي جوړه کړه چې هغه خلک په یو ځای کې چې کوم متعلقه کسان دي هغوی په یو ځای کې کینی او دا پروجیکټس ډسکس کړي او د دې مانیټرنګ کې یو بل ته رپورټ ورکړي او بیا که دې په منځ کې څه شکایتونه وي رکاوټ وي چې هغه لري ښه دغه تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه یو داسې یو تاثر اخیستی شوی د بعضې میډیا رپورټس په رڼا کې چې خدا نخواسته زه خو به د خدا نخواسته ځکه یم چې زه د پاټا مارجر چې دی د یو عام صافي پی سی آر ډېر زیات حامي پاتې شوی یم تاسو ته پته ده سلیم صافي صاحب زمونږ دوست مونږ د کابل کې داسې مدعیان غوندې به کې چېرې بیا د جرګې سیسټم ته ځي یا هغه پاټا سیکرټریټ هغه کرپټ کړي نو دا سټیرنګ کمیټي چې کوم ده دا اصل شی دا دی چې کوم به د لوک آفټر کوي یا کوم
کوارډینیشن به کوي هغه به دا کوي دا څوک چیر کوي بل که دا به د کوم وزارت دا سټیرینګ کمیټي چې نو دا خو ما زما وزارت سره ده خو دا بنیادی طور باندې اپریشنل کارونه ته ګوري چې کم د ترقې چې کم پروجیکټ دي چې دا هغه مانیټرینګ کوي هغه باندې نظر وساتي او دا یقیني کی چې دا پروجیکټ په خپل ټایم باندې په خپل چې کوم وسایل دي د لپاره وقف کړي شي دي چې په هغه کې دا مکمل شي نو دا د دې کار اپریشنل د دې د پاس چې نو یو د وزیر اعلی صاحب په دغه کې په چیرمن مشرۍ کې یو بل دغه دی هغه ته مونږه پی ټی ایف وایو د هغه پی ټی ایف چې نو هغه د پالیسي په لیول باندې دا کارونه ګوري نو یو د پالیسي لیول دی او یو چې نو د لاس عمل درآمد والا نو عمل درآمد والا کار چې نو دا مخ کې نو دا د حکومت کې چې دا دغه راغی چې به په پالیسي باندې خو ډېرې وعدې وشي پالیسي په لیول باندې خو ډېرې خبرې وشي خو چې کله بیا عمل درآمد ته خبر راشي نو بیا نو د دې وزارت د قیام مقصد او د دې وزارت د لاندې د سټیرینګ کمیټې جوړولو مقصد دا چې کوم په پالیسي باندې خبرې شوې دي چې هغه بیا لاندې په عمل کې راشي امپلیمنټیشن بیا د کوم پروسس دي بیا لږ بیا چې د اساسو د موجودګۍ نه به پیدا وچتو ما چې په دې کې او هغه حقیقت هم دی تاسو ته هم د هغې زمانه زیات ادراک وي ځکه چې تاسو هغه ټول افیر چې کوم دی ایز منسټر چې کوم دی هغه هم تاسو ډیل کوئ چې بجټ چې کوم دی د هغې ډېر زیات کمی دی څومره چې چیلنج دی یا څومره چې پسماندګي ده څومره چې هلته کې توړ پوړ شوی دی دکې علاقه چې دی حالت جنګ پاتې شوي پکې نو لږ وخت ما هغې له کنفرمیشن وکړئ چې تاسو کله د دې وزارت 2 میاشتې وشو زما په خیال باندې ډېر کم وخت 2 میاشتو کې وزیر چې دغه په سیزونو خو تاسو خپله تجربه چې دغه ډېر پریکټیکل ده د یو سابقه بیروکریټ په حیثیت باندې لږ ډېر بجټ وایي تاسو په دې لږ وخت کې چې دی ارینج کړی دی دا داسې ده چې څه وخت کې فاټا مرجر کېده نو هغه وخت کې دا واده شوی وه چې یا خو به د ان اف سی ایوارډ چې کوم دی چې کوم د صوبو په منځ کې د وسایلو تقسیم دی نو د هغې 3% به چې دی نو د دې د ډیولپمنټ دپاره به راکړې کېږي او کنی نو 100 اربه روپۍ کال د را روان 10 کال دپاره به چې دی نو دا راکړې کېږي نو هغه چې مونږ وکتل چې ما دغه کو تاسو 2 میاشتې یاد کړې نو پته ولګېده چې په هغې کې ډېرې کمې پیسې مونږ ته ملو شوي دي د خلکو شکایت بجا دي خلکو شکایت په دې معامله کې بالکل بجا دي هغې کې چې د نو ظاهره خبره ده مونږ چې وفاق سره دا خبره اوچته کړه نو هغوی ووایي چې د ملک اقتصادي حالات ستاسو مخې ته دي سیاسي عدم استحکام او بل چې د نو هغوی ووایي چې څنګه تاسو ته کمې ملو شوي دغه شانتې نورو ته هم کمې ملو شوي داسې ناویاته خبره نه ده خو دا ده چې بهرحال زمونږ دا خیال ده چې د دې علاقې حق چې د نو سیوا جوړ دی نو هغه مونږ هغه ټول کیس بیا جوړ کو او په مختلفو فورمو باندې چې دنو مونږ اوچت کو په هغې کې دې کې اصل کې دا وخت 2 غټ پروګرامونو د هیډز د لاندې د پروګرامونو د لاندې دا پروجیکټونه چې دنو روان دي یو ته مونږ وایو اے ډي پی چې کوم عام د صوبې اے ډي پی ده نو هغه صوبې اے ډي پی د لاندې هم مونږ ته د فاټا دپاره چې دنو د وفاق نه پکار دی چې پیسې ملاوي دي او یو په دې کې مونږه یو ایکسلریټډ پروګرام امپلیمنټیشن پروګرام چې دنو پکار دی چې په هغې کې مونږ ته بیا پیسې ملاوي دي په دې دواړو مدونو کې مونږ ته په 13 میاشتو کې هېڅ نو ملو شوی چې کله نه دا مالي سال شروع شو 1 جولای نه مونږ ته پکې نو ملو شوی نو یو خو دا مونږ باندې د هلته د ظاهره خبره ده هلته که سړک جوړ شوی دی پل جوړ شوی دی ډیم جوړ شوی دی نو د هغې خلکو د ټیکهدارانو پیسې هم رامندوي په صوبایي حکومت باندې زیر تکمیل منصوبې چې د هغې د وجې نه چې د نو کار هم بند شوی نو هغه مونږ راتلو سره چې د نو زما لومړی خو دا کوشش و چې مونږ د هغې دپاره وسایل پیدا کړو چې کم از کم کارونه روان شي نو هغه الحمدلله اوس دا وشو چې د تېرې هفتې کې چې د نو وفاقس باندې چې مونږ مسلسل مونږ ورته دا کیس په مختلفو فورم باندې وزیر اعظم صاحب راغلی او دلته پېښور ته تشریف یې راوړی نو هغه سره مونږ دا وکړه هغه ډېره مهرباني وکړه هغه ووایي چې زه به فوراً د دې دغه وکړم او بیا چې د نو مونږ چې په اسلام آباد کې ما وفاقي چې کوم د وزیر اعظم صاحب مشیر دی د فاینانس دپاره هغه سره مونږ خبره وکړه سیکرټري فاینانس سره مونږ خبره وکړه نو هغې د نتیجه کې چې د نو مونږ ته په یو مت کې چې د نو 9 ارب روپۍ هغې دغه وکړې او په بل مت کې 9 ارب روپۍ نو هغې سره به دا وي چې کم از کم زمونږ چې کوم هغه قرضې په مونږ باندې دي په دې علاقو کې چې کوم کار شوی دی او ولاړ دی اوس د پیسې د نه کېدو د وجې نه نو هغه زمونږ کارونه به دوباره الحمدلله په دې حالاتو کې چې دغه عام پښتو کې خبره کوو دا غنیمت دی جی دا ډېر غنیمت دی چې مونږ دې زیات دې نه ډېر زیات سوال کړو خو په دې کې چې د نو لکه د شمالي وزیرستان دپاره چې دی چې کوم خلک
خلکو رشیو دغه شو یا چا چې نقصانات شي نو د هغې دپاره 1.5 ارب روپۍ مونږ د هغې دپاره په دې کې دغه کړې دغه شان چې دی نو د جنوبي وزیرستان دپاره په داسې خلکو دپاره ځپلو خلکو دپاره متاثرین چې مونږ کوم ورته چې یا د چا کورونه خراب شي یا چې دی نو دغه دوکانونه دغه شي مختلف په دې کې مدات دي هغې کې بیا تفصیل ډېر دی نو دا مختلفې پیسې چې دی نو مونږ ته په وفاق نه چې دی نو په دې کې دغه شو هغې د تقسیم دپاره دغه دپاره اوس مونږ چې دی نو دغه کوو طریقه د هغې چې کوم سرکاري طریقه د هغې مطابق پکې لکه دا ګډ نیوز دی دا جی دا په دې حالاتو کې چې دا ګډ نیوز دی مونږ کو ګورو لکه یو ګران کتونکو دا نمبر تاسو ته وایم په سکرین باندې به تاسو په فیسبوک د لارې ښکاري تاسو کمنټ څومره لیږلی شئ تاسو چې د کال هم کولی شئ خو کال به چې تقریبا مونږ نیمه ګنټه خبرې کوو د هغې نه بعد 09152544143 525414 په دې باندې تاسو بیا کولی شئ خو لږ وروستو چې اول مونږ د منسټر صاحب نه دا کوم دغه چې روان دي پراجیکټس روان دي یا کوم اقدامات کېږي کومې پالیسیانې جوړېږي د هغې ډیټیلز والو تاسو ته به میټیریل پکې هم راشي په بعضې علاقو کې چې تاسو یو د منسټرو دا کوم چې منسټریز دي صنعت ټیکنیکل ایجوکیشن او بیا خاص کر د مرج ډسټرکټ چې کوم ایشوز دي په دې باندې کو تاسو ته داسې مسله ښکاري یا ایشو یا یو پراجیکټ چې په هغه باندې منسټر صاحب په نوټس کې تاسو راولئ نو کوشش وکړو چې مختصر خبر وکړئ خو لږ وروستو مونږ چې لږ ډېر لکه د پوره د ماحول وکتو یا د څومره کلونه دلته کې تېر شو پکې نو د هغې خو یو خلاصه دا هم ده چې د خلک نفسیاتي طور له ډېر زیاته وځپلی شو 20 کاله یا 15 کاله چې تاسو کله جنګ دغه کوئ خلک بیا فوري اقدامات هم غواړي فوري ریسپانس هم غواړي د مسلو حل هم غواړي او څنګه چې ما په تمهید کې خبره وکړه چې دا خو صرف د 20 کالو خبره نه ده خو ډېره پسمانده پاتې شوې ده د بفر زون په طور استعمال شوی دی د هغه بحث کې نه ځو پکې خو یو رپورټ دا دی چې په قبایلي علاقه جات کې او په جنوبي اضلاع کې وایي چې د $6 ټریلیون پورې قدرتي وسایل چې کوم دي هغه موجود دي دغه حیدرخیل والا دغه چې مونږ صرف وګورو یا د چلغوزو هغه چې د هغې څومره $4 ارب وایي هغه دغه کولی شي لکه پیداوار کولی شي څنګه به مونږ دغه قدرتي وسایل چې کوم دي چونکې ستاسو سره د صنعت وزارت هم دی دا به چینلایز کوو چې د هغې نه صرف دا چې صوبې ته او د وفاق خزانو ته پیدا ورسي بلکې عام خلک چې کوم دي چې هغه په وزیرستان کې ناست دی چې هغه په ممندو کې ناست دی خاص کر د دې جنګزده علاقو خبرې کوو نو د دغه لپاره داسې پلان شته چې د عام خلکو شرکت پکې هم وي د هغې مشاورت پکې هم وي او هغو ته برای راست پیدا چې دغه ورسي تاسو ډېره ښه خبره وکړه اصل کې جی دا د 15م ترمیم نه پس چې دنو د دغه علاقو د اوسیدونکو حیثیت اصل کې بدل شو هغې مخکې چې دنو د برطانوي یو نظام را روان چې پای کې هغې رعایا او اوس چې دنو هغې ته شهري حقوق هغه شانتې دغه شو نو هغه نوعیت د ریاست او د اوسیدونکي چې دنو هغه بدل شو یا ورکینګ ریلیشنشپ چې ورته ووایو د هغه بیسک سټیټس بدل شوی دی اوس د هغه رایټس چې دنو جوړ شوي دي اوس پکار دی چې دا اوس د سټیټ د ریاست فرض دی چې هغه ته دغه ورسي د مایننګ هلته چې دنو یو ډېر لوی سکوپ دی په دې تیرو دغه کې چې دنو 200 مایننګ لیزونه چې دنو په دې علاقو کې نوې ورکړي شوي دي تاسو چې دنو د مختلفو دغه لکه د حیدرخیل د کویلې ذکر تا وکړو هغې پراجیکټ باندې چې دنو کار شروع شوی دی هغې دپاره چې دنو په دغه علاقو کې چونکې د دې یو رواج او دلته یو بل دغو نو مایننګ پالیسۍ کې مایننګ دغه کې رولز کې داسې یو پروویژن راغسته شوی دی چې هلته مایننګ لیز چې دنو په هغې کې د دې انشور کولو دپاره یقیني جوړولو دپاره چې د دې خلکو ته هم څه فایده ورسي مایننګ لیز په جلسیام کې ورکړي کېږي چې په جلسیام کې چې د هغې دا په نورو ځایونو کې دا شي نشته زبردست ټیک شو جي نو دغه شانته چې دنو لکه هلته اوس یو ډېر ښه پراجیکټ زموږ په وزیرستان کې چې دنو د کاپر پراجیکټ دی چې په هغې کې د بهر نه چې دنو انویسټمنټ راغلی دی هغه چې دنو کېږي دغه شانته چې دنو مونږ نورو ځایونو کې وایي چې تاسو ممن کې چې دی هم د ماربل دومره غټ انډسټري هغه جي د ماربل لپاره اعلانات به تېره حکومتونو کول عملاً به څه نه کېدل بالکل د ماربل ګرینایټ دپاره مونږ یو نوې سیټي چې دنو هلته دغه کوو چې په هغې کې مونږ کوشش دا دی چې هلته چې دنو د ټوله انډسټري هلته چې کوم غر شته دی کاڼې شته دی بجلي شته دی دغه شته دی چې هلته دغه شي دغه شانته چې دنو مونږ خیر هغه خو د فاټان بار دی خو تاسو ذکر وکړو هغه هم هغې سره نږدې دی کرک کې مونږ چې دنو سالټ اینډ جپسم سیټي چې دنو مونږ پلان کړی دی کرک کې هم په هغې کې به صحیح په هغې کې چې دنو ګوره غر هلته شته دی معدنیات شته دی
خو هغلته چې د نو پروسیسنګ د هغې نه کېږي خلک ټکه پکه کوي ځان له روباسي او وړي او بارې چې د نو په بل ځای کې خرڅوي. مونږ دا غواړو چې د پروسیسنګ ویلیو ایډیشن دلته کېږي چې خلکو ته زیات جابس ملو شي، زیات انکم راشي. تاسو د چلغوزو ذکر وکړو. چلغوزو چې د نو دغلته د ایکسپورټ ډېر لوی انډسټري یو پوټنشل موجود دی دلته، هغه کېدی شي. نو د هغې دپاره چې د نو مونږ اف بي آر سره خبره وکړه، مونږ ورته ووایو چې دلته چې د نو مونږ که د دلته درآمدات مونږ د ټیکس فری کو د چلغوزو د افغانستان نه، نو دلته ډېر لوی خلکو ته چې د نو په وزیرستان کې دلته روزګار ملاوي دي شي، همدې ځای کې به پروسس کېږي، دې ځای نه به چې د نو ایکسپورټ کېږي او دې ځای نه به. نو هغې کې اف بي آر مونږ سره دا خبره ومنله او دا هم ښه خبر دی الحمدلله. ستاسو وساطت سره چې ستاسو اورېدونکو ته خبر کومه چې د هغه ځای کې چې چلغوزي اوس راځي، نو هغه به چې امپورټر درآمد کننده د هغې دپاره درخواست ورکړي چې ماته چې د نو په ډیوټیز ټیکسز کې ماته دغه راکړي شي، نو هغه ته به پکې هغه چھوټ هغه ته میلو شي او هغه چې د چلغوزي به راځي او دغلته به چې د نو پروسس کېږي هغه ځای نه چې دا د کاروبار دپاره د روزګار دپاره. تاسو چونکې دې ذکر وکړو نو ما چې تاسو ته دی دا خو ډېر غټ ډیولپمنټ بلکې دغه خبر دی دا خاص کر هم د بي آر دغه کم ریسپانس چې راغلی. بیا ویلی کېږي دا چې هغه ما یو خبر کتلی چې د سولر سیسټم دپاره یا د هغې دپاره یا داسې ځمکې تاسو له کره خبره وکړه، نو څومره چې د قبایلي علاقه جات پسمانده دي، نو د جنوبي اضلاع چې کوم دي دا د هغې نه زیات دغه دي محرومه دي. هم دغه وجه ده چې هغه د ملیټنسي هغه لهر چې دی نو هغه خاص کر پر 2 کالو کې د جنوبي اضلاع چې دي نو دی هیټ کړ بار بار پکې د و چې داسې هم یو ستاسو یو نیګوسیشن پروسس روان دی چې بعضې علاقې چې کوم دي په هغې کې د زراعت د فروغ دپاره یا د باغبانۍ د فروغ دپاره چې دي د یو غټ لیول یو پراجیکټ دی، داسې هم څه شی شته؟ او سولرایزیشن اول به زه تاسو ته دغه وکړم. سولرایزیشن چې دی نو تش په دې زموږ د اعظم اضلاع چې دي نو په دې کې 2000 مونږ جوماتونه چې دی نو دغه کړي دي چې د هغې سولرایزیشن به چې دی نو کېږي په سرکاري خرچ باندې. مونږ چې دی نو دا کوشش دی چې دلته مونږ د کینیډا یو کمپني ده هغې سره زمونږ چې دی نو څه ابتدایي خبرې اترې شوي دي چې هغې 1000 میگا واټه سولر دلته چې دی نو منصوبې لګول غواړي په دغه کې انشاءالله. نو دا زمونږ پوره کوشش دی، بلکې هغې چې دی نو ړومبې دغه شوي دي. مونږ هغې ته دا ویل دي چې دا 1000 میگا واټه دی دپاره ظاهره خبره د 2.5 زره ایکړه ځمکه به په کار وي، نو دا خو به دومره یو ځای شاید میلو نه شي. نو تاسو داسې وکړئ چې مونږ ته چې دی نو وړې پراجیکټ 50 میگا واټه 100 میگا واټه 200 میگا واټه نو هغې مونږ سره په دې باندې رضا شوي دي او په هغې باندې چې دی نو هغې کار هم شروع کړی دی. زمونږ د پښتونخوا د سولر ډېر لوی پوټنشل دی، نو هغه مونږ دې دپاره ایکسپلویټ کول غواړو. تاسو ته دا بله کومه خبره وکړه دا ډېره زیاته ضروري خبره ده. ګورئ پاکستان روغ ملک کې چې دی نو اوس د SIFC په نوم باندې یو سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن یو دغه شروع شوی دی چې د بهر نه سرمایه راشي او دلته چې دی نو خاص کر په زراعت کې په ټوریزم کې او په نورو شعبو کې چې دی نو انویسټ شي. نو په هغې کې زمونږ صوبې چې دی مونږ ته دا وویل شو چې تاسو سره چې دی نو څه شته دی چې تاسو د بار سرمایه کار ته هغه تاسو آفر کوي او هغه راشي دلته سرمایه کاري وکړي. نو ظاهره خبره ده چې سرمایه کار راځي نو هغه ګټې پسې راځي. ظاهره ده زمونږ پکې هغې کې فایده دا ده چې زمونږ خلکو ته روزګار میلو شي، دلته چې دی نو آمدن راشي، حکومت ته پکې ټیکس میلو شي. نو د هغې دپاره مونږ هغې ته د زراعت یو څو منصوبې ورته په مخه کړي دي چې په هغې کې مونږ په زم اضلاعو کې هم ورته مونږ خولي دي، په جنوبي اضلاع کې هم ورته مونږ خولي دي او مونږ هغې ته دې نه علاوه د ټوریزم یو څو منصوبې دغه کړي دي په ګوته کړي دي چې مونږ ته چې دی نو انټیګریټډ ټوریزم زونز مونږ ته تاسو ډیولپ کړئ. زبردست. خیبر پښتونخوا ټوریزم له ټول نه غټ دغه دی هب دی. جی بالکل. نو دا ورته مونږ دا کړي دي. بل مونږ هغې ته وایو چې تاسو صرف د زراعت دپاره دلته مه راځئ، بلکې تاسو دلته د فوډ پروسیسنګ مونږ ته چې دی نو دغه وکړئ، انویسټمنټ وکړئ. ظاهره خبره ده چې دلته چې دی نو دومره ډېر زراعت کېږي نو د هغې د پروسیسنګ به هم چې دی نو ضروري دا خو نه ده چې مونږ بس دلته نه کټ کوو او بهر یې لیږو. چې څومره ویلیو ایډیشن کېږي، څومره فوډ پروسیسنګ یا هر څه چې زمونږ پیداوار دی چې د هغې څومره پروسیسنګ کېږي دومره چې دی نو لوکل خلکو ته د هغې ګټه سیوا ده. دم ښه دي. او ما یو رپورټ کتو چې خیبر پښتونخوا په ساوت ایشیا کې هغه واحده علاقه ده چې دلته کې یو 15-16 تهذیبونه مونږ کتلي دي ټوریزم دپاره چې زموږ سره کوم پوټنشن دی هغه کېدی شي چې هغه په پوره ساوت ایشیا کې بیا نه. او بیا ډېر مزدار هغه رپورټ کې دا خبره وه چې په خیبر پښتونخوا کې د معدنیات چې کوم دي یا دا کوم چې مونږ ته دغه ورته وایو د قیمتي کاڼی د دې وایي چې د 100 نه زیات اقسام دي
لکه اندازه ولګوي که نه زمونږ د غرونه ډک دي لکه خزانې دي که نه او دغه یې کړه منسټر صاحب د فروټ د میوو وی 6 قسمه میوې دي ما ویل چې د 6 قسمه میوې چې دي دا پکې د کوم ځای نه نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا ښه دغه دي بیا به د صوبې ته هم لږ رادغه شو چې دا نور پښتونخوا به هم پکې لږه بیا به کال زوم دغه کو کال راځي پکې د صنعت ته د بدامنۍ زمونږ صنعت ته ډېر نقصان رسولی دی لکه موږ چې کوم وخت کثافت شروع کړی نو موږ ته به ویل چې یاره د ګنده ګدون امازۍ بیا هاتار اکنامک زور اوس چې دی پکې د رشکۍ اکنامک زون پکې بل راغی چا ویلي چې تاسو پکې یو 2 زون چې کوم دي په یو محدود دغه کې وسایلو کې یا په محدود علاقو کې چې متاثر علاقې دي هلته کې هم اسټبلش کوئ پکې خو عام تاثر دا دی چې د بدامنۍ د وجې نه لږ ډېر چې زموږ صنعت و هغه یا زموږ چې کوم انویسټمنټ و هغه د پاکستان نه بهر دی چې زما په خیال باندې یو کال پکې هم راغلی دی زه به دغه بیا ریپیټ کوم کوشش کوو چې څوک دی او څه وایي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی او دلته کې دا مسله وي دلته کې دا پرابلم وي جی دغه چې زموږ صنعتي دغه چې کوم دغه سټیټس څه دی نن سبا زمونږ جی دلته زما وزارت کې دلته 2 قسمه مونږه صنعتونه چې دنو د غټ صنعتونه واړه صنعتونه دوه ته چې دنو مونږه بیل ارګنایزیشنز جوړ کړی دي نو غټ صنعتونه چې دنو هغه د کې پی ایز میک په نوم باندې چې دنو مونږ یو د سیکشن 42 کمپنی ورته جوړه کړې ده چې هغه د مختلف کم صنعتي زونز دي غټ لکه د حیات آباد د صنعتي زون شو هتار شو دغه شانته چې دنو د غازی شو د نور چې څونه صنعتي زونز دي نو غټ صنعتي زونز چې دنو هغه د هغې د لاندې چلیږي تاسو خبر وکړه د ګدون نه علاوه هم زموږ صنعتي زونز کې چې دنو د ملک د نورو حالاتو د وجې نه چې دنو ډېر کافي دغه شو او مجموعي نو زموږ دا کوشش ته چې الته چې کم صنعتونو ته کم مسلې دي هغه مونږ په ګوته کو په هغې باندې سوچ وکړو هغې د ریوایول دپاره مونږ دغه وکړو هلې ځلې وکړو نو هغه ما راتلو سره چې دنو یو خو ما دې ته مونږ په خپل دغه کې سیک انډسټریز وایو د سیک انډسټریز د ریوایول دپاره ناروغه چې هغه چې د هغې د راجمدي کولو دپاره د هغې د ښه کولو دپاره مونږ ډاکټرۍ او د سرجرۍ یو دغه ډاکټري موله شروع کړې ده نو هغې کې زمونږ یو دغه دی هغې کې چې دنو زاړه زونز هم مونږ سره دي او نوې مونږ را ده کوو لکه زه تاسو ته ووایم چې دا وخت زمونږ د ټول نه لوی زون چې دنو هغه هتار کې دی هتار کې چې دنو اوسه پورې دا سن 87 کې جوړ شوی د هغې نه پس غټ زون دونه نه جوړ شوی مونږ اوس د هغې نه غټ زون پلان کړی دی او هغه مونږ په ډیر اسماعیل خان کې دربند کې مونږ پلان کړی چې هغه به د هتار د دې نه هم غټي او هغه چې دنو هغه چونکې د قبایلي علاقو سره هم نږدې دی نو هلته به روزګار ډېر لوی روزګار به د هغې نه راشي دا به د هتار انډسټریل سټیټ نه غټي دا به د هغې نه دا به د ټول پښتونخوا د ټول نه غټ انډسټریل زون دی دا ښه دغه شانتې تاسو د رشکې د زون خبر وکړه خکال الوجي دا جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ څوک یې د کوم ځای نه یې او ویل به څه غواړئ دا خبرې کوم بلو نه جی منسټر صاحب نه دا سوال ده جی چې دا کوهاټ بنو روډ اته کال اصل چې دا جوړېږي زوړ روډ بنو کوهاټ دا به کله کمپلیټ کېږي د بنو او د کوهاټ روډ چې کوم دی دا ډېر بد حالت دی ما سوال واورېده جي تاسو د منسټر صاحب صحیح ده او د منسټر صاحب دا خبره مو واورېده چې هلته کې په دربند چې دی په ډېر اسماعیل خان کې هلته کې ډېره غټه دغه کوي د اکنامک زون دغو ته جی دا خو دغه سره د مواصلاتو هغه خو جی دا مواصلاتو سره دی او دا ان ایچ اے سره دا سړک دی وفاقي ان ایچ اے سره دا سړک دی نو بطور د پښتونخوا د یو شهري چې زمام دا ډېر ښایش دی چې دا سړک د زر تر زره جوړ شي هم خل هغې کې سیپیک چې دی د هغې لږې سم ده جی د هغې کې ایسه ده بیا تاسو هغه دربند والا هغه ډېر ضروري خبره وه نو دغه دربند والا زمونږ دغه دی جي هغې کې مونږ چې دنو کار چې دنو ډېر حده پورې مونږ پوره کړی دی الحمدلله او مونږ
کیدای شي چې زر مونږ د هغې دغه وکړو لاس پې پورې کړو دغه شانته چې د نو نوې اکنامک زونز لکه تاسو د رشکې ذکر وکړو رشکې دا وخت په ټول پاکستان کې 3 د سی پیک اکنامک زونز به جوړېدل دا اصل کې په سی پیک کې ډومبې مرحله چې د نو هغه د سړکونو او د بجلیګرو وه دویمه مرحله د اکنامک زونز وه چې په هغې کې به د چاینا نه فیکټریانې راتلې دلته به ټیکنالوجي راتله دلته به روزګار راته دلته به هغې سیټ اپ کو په هغې 3 کې د رشکې دا ډومبې دی او دا ډومبې دی چې دا 100% مکمل شو ختم مکمل دی دا مکمل شوی دی الحمدلله دا زون مکمل شوی دی دی کې صرف د بجلی د لایسنس خبره پاتې وه زه په دې 13 هفته کې بیا لاړم چیرمن نیپرا سره ملو شوم هغې سره مونږ خبرې وکړې چې دې ته د بجلی د لایسنس چې دی نو زر د شي دننه هم د بجلی کار شوی دی بهر هم د هغې ګیټ ته بجلي را رسېدل د صرف په هغې کې اوس د لایسنس هغه خبره پکې پاتې ده نو هغې کې الریډي مونږ سره 18 انویسټرانو چې د نو کمټمنټ کړی دی چې په هغې کې صرف یو سټیل پلانټ چې دی هغه په 40 ایکړه باندې به یو سټیل پلانټ لګي پر شکۍ اکنامک زون کې چې هغه 4.5 لاک ټن د هغې پیداوار دی دغه شانتې هلته چې د نو مونږ سره د پاکستان ډومبې ویکسین مینوفیکچرینګ پلانټ والته لګي دا ټوله ډېره ماډرن ټیکنالوجي ده دا مخکې دلته نه وه دغه شانتې څنګه ما تاسو ته ووایي چې په دغه کې دلته به مونږ سره د الکتریک ګاړو جوړولو چې د نو پلانټ یو دلته لګي په رشکۍ کې دا زه ځکه یم چې دا خلکو ته پته نشته زه پې هم خوشحاله او د الکتریک ګاړو دا مونږ سره دویم اصل کې کمټمنټ دی یو کمټ مونږ سره د هتار سپیشل اکنامک زون کې هم د هغه یو بله کمپني چې هغې هلته الکتریک ګاډي جوړول غواړي نو زه په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم چې اورېدونکو زه دا وایم چې پاکستان اوس صرف دا نه چې دلته به چې صرف د یو قسمه چې چې کوم سړی په فلور میلو باندې شروع شي نو تش فلور میلې جوړېږي یا چې ټیکسټایل میلو باندې شروع شي ټیکسټایل میلې به جوړېږي یا چې یو قسم یا سی ان جي سټیشن شروع نه هر قسم انډسټري زمونږ دا کوشش دی چې هر قسم انډسټري راشي دلته د هر څیز گنجایش ته دی خو بیا دغه تاثر چې کوم دی د بعضې حلقو له طرفه لکه دا تاسو رد کوئ چې د سی پیک کې د خیبر پښتونخوا سره چې دی نو زیاتی شوی دی یا څه امتیازي سلوک چې کوم دی نو د هغې ګوره جي د سی پیک چې کومه ډومبۍ مرحله وه چې په هغې کې سړکونه وو بجلیګرې وې نو په هغې باندې خو زه څه نه وایم ځکه چې هغه خو چې فیز و هغه لاړه هغه تېر شو په هغې کې مونږ ته هم سړک راغی مونږ ته چې د ډي ای خانه پورې موټروی ملو شوه مونږ ته چې مختلف نور دغه ملو شو سپیشل اکنامک زون دا مونږ ته چې اوس دغه اوس دې ځای نه دویم فیز آغاز کېږي مونږ ځکه چې شوي دي هغه شي اوس چې د نو په کار دی مونږ په دې باندې کنسنټریټ کړو چې د دې مونږ زیات نه زیاته فایده چې د نو اوچتولی شو نو چې هغه اوچته کړو نو د هغې دپاره مونږ سره چې د نو دا ډومبې چې کوم دغه دی کوشش زمونږ دا دی چې د رشکۍ دا اکنامک زون مونږ کامیاب کړو دې سره چې د نو او دې سره به های ویلیو جابز به راځي هغه نوکرۍ به راځي تاسو لګول څه اسټیمیټ چې خاص کر د دوه چې کوم دي د دربند او د رشکۍ والا چې د صوبې څومره خلکو ته چې دغه به میلاو شي یو بیا کال دا کال دغه کوجي خو ګنجایش په څومره السلام علیکم السلام علیکم جی هلو السلام علیکم ټیکنیکل ستونزه ده زمونږ د افغانانو عقیل صاحب زه تاسو ته یو ما تاسو ته د زما وزارت کې چې کوم د غټو صنعتونه دي د هغې ما تاسو ته یو بل جهت ته چې هغې کې خلک ګوره ټول خلک هر سړی غټه فیکټري نه لګوي نو مونږ سره یو بل ارګنایزیشن چې په هغې کې مونږ سمال انډسټریل سټیټس جوړو چې په هغې کې کوم سړی چې د 10 مرلو کارخانه لګول غواړي کنال کارخانه لګول غواړي نو تر 4 کاناله پورې چې کومه کارخانې هغه زمونږ سمال انډسټریل سټیټ د لاندې راځي نو دا 14 انډسټریل سټیټس مونږ سره جوړ دي او اته نه مونږ نور پلان کړي دي د سمال انډسټریل زونز دې ته مونږ وایو نو په هغې کې اوس مونږ چې د هغې اعلان وکړو او هغه دا وخت هم چې د درخواستونه هغې مونږ اخلو آنلاین درخواست دی د پېښور کې دا بل ښه خبره ده هغې کې د خلکو دلچسپي چې کوم ده لکه مونږ وړوکی کارخانه دار چې ورته وایو یا سرمایهدار چې ورته وایو ځکه چې عام تاثر ده هم دی چې د دې بدامنۍ د وجې نه هغه لږ ډېر کارخانې چې وي هغه وایي بهر دغه شوې بیا انټرنیشنل میډیا هغې ته لږ منفي پروپاګانډا هم دلته کې ډېر څیزونه چې کوم دي خو منفي پروپاګانډا ده کې دا خو دلچسپي چې کوم ده هغه ستاسو له توقعاتو مطابق ده دې والا پروجیکټ کې الحمدلله جی دا وخت مونږ ته چې دی نو دا ما چې تاسو ته کوم انډسټریل زون یاد کړ په هغې کې زمونږ لکه هتار سپیشل اکنامک زون زمونږ ټول خرڅ شوی دی شاباش مکمل خرڅ شوی دی مونږ اوس د هغې نور ایکسټینشن کول غواړو ځکه چې مونږ ته ډیمانډ دی چې مونږ ته چې نور په دې کې انډسټریلیسټ وي چې مونږ ته پکې راکړي
دغه شانته د پیښور دا چې دنو مونږ درې څلور ورځې مخکې دی اناونسمنت کړی دی او مونږ ته آنلاین کافي درخواستونه مونږ ته راغلي دي د پیښور چې د ځنګلي سره مونږ نوې سمال انډسټریل سټیټ چې دنو مونږ ستاسو اوریدونکو ته چې دنو په دې کې بلنه ورکوم چې هغې دې چې دنو که دا انټرپرنیورشپ یو دایه په ځان کې لري هغې په ځان کې دا توان لري او هغې چې دنو دې کې دغه کولی شي نو هغې دې راشي او د دې موقع نه د فایده اوچته کړي. ښه په دې کې که مونږ لږ ډېر وګورو نو دا یو ایشو چې د دغه حالاتو بعض اشاره ده ځکه نه کومه چې بیا ډپریشن دغه کې د خلکو زیاتېږي تلخ واقعیات دي تل حالات دي کال دی زما په خیال باندې بیا زه خپل سوال به پوره کوم. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. چې زموږ ځوانان چې کوم دی نوی کوله چې هغه مونږ په کم لیول باندې انګیج کولی شو چې هغه د دغه ډپریشن نه د انگزایټي نه بیا د کم چې مونږ د سوشل میډیا د کم لهر دی یا مونږ چې څومره بېچینه یو یا د تشدد عنصر چې کوم دی د هغې خپل اسباب دي پکې چې مونږ دیو په هغه رایټ ټریک باندې یا پازیټیو ټریک باندې واچو دغسې هم څه دغه شته ده یا د هغې ضرورت دی. ښه کال السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی څوک یې او څه خبره به کول غواړئ او د کوم ځای نه مو کال کړی دی؟ د بیانو نه مې کال کړی شفیق خان یم. اواز مو لږ تیز کړئ چې موږ واورو. لږ زیات کم؟ جی صحیح شو. جی د بیانو نه مې کال کړی شفیق خان یم. ښه ووایئ جی. په ټویر مې که نه چې دا بنو ایرپورټ چې کوم دی که نه او دا د کومې مسلې نه بند شوی دی؟ او دا ډېر غټ سوال دی او ډېره مننه اگر چې دا ښه خبره ده لکه بن ایرپورټ هم بند دی زموږ د سوات ایرپورټ هم بند دی زموږ سوات ایرپورټ چې کوم دی هغه یو ځل ډېر غټ اشتهارات چې دی یو پبلیسټي کمپین وچلېدو بیا یو سابقه وزیر وفاقي زموږ د سوات زموږ کشر ورو ستاسو سره مراسم پاتې شي هغه بیا د میډیا خلک راغونډ کړو یو جاز ډک کو ډېر غټ چې دی یو شو هغه یو جاز چې په هغه زما په خیال باندې راکوز شوی دی اوچت شوی دی بیا نه دی راغلی نو جنوبیا خو دا پکار ده چې تاسو کابینټ کې د دې دغه دا دی زه به جواب ورکړم چې کابینټ کې د سوات د ایرپورټ او د بنو د ایرپورټ ځکه د بنو هغه خلک مطلب هغه پوره یو ډېر لرې علاقه ده پکې نو دا کابینټ کې تاسو جی زه انشاءالله سره تاسو ملاقات جی وزیر اعظم صاحب سره به چې نو که ماته موقع ملو شو نو هغې سره به مونږ دا دغه کو سیول ایویشن چې دی نو د هغې د لاندې دا راځي وفاقي محکمه ده نو هغې نه به مونږ تپوس کوو چې زمونږ دا ایرپورټونه چې د دې تاسو خاص کر د دې تاسو تپوس وکړئ دا بنو ایرپورټ دی ډي آی خان کې مې ایرپورټ چې نشته دی هغه هم چې د ډېرې مودې هغې به بیا ګزاره وکړي ډي آی خان بنو یو بل ته لږ نږدې دي که نه سوات ټوریزم دغه هم دی نو مونږ چې نو دا زما هم د زړه اواز دی چې د بنو ایرپورټ هم دوباره چې د نو آباد شي دغه شانتې سوات ایرپورټ هم آباد شي سیویل ایویشن والا په دې باره کې زیات بهتر خبره کوي او یوت انګیجمنټ جی خبره جی د یوت انګیجمنټ جی بالکل زمونږ په دې کې چې دغه د پلان دی اوس چې نو زما چې کوم زما په کابینټ کې زما مرګره دی ډاکټر نجیب الله صاحب هغه د یوت افیرز دغه دی هغه سره زما خبرې شوې دي هغې مونږ چې نن د قبایلي خاص کر د یوت لپاره مونږ یو پروګرام دا وخت کوو 13 ورځو کې تاسو به چې نو خبر به تیر شوي کور کمانډر صاحب پرون چې د نو ورسک کې زما خیال دی وسوه ځوانان زیات خوشحاله په دې شوم چې 200 کې تقریبا نیمې چې دی هغه جنکۍ وې زمونږ بچیانې وې که نه زمونږ لوڼه ډېر ښه دغه لړ میسج بچی چې د نو هغې نو یوت د ځوانانو د انګیج کولو نه بغیر چې د نو ګوره اوس دا وخت په پاکستان په هغه ملکونو کې شامل دی چې دلته یوت چې د ځوانان چې د نو هغه د 60% نه زیات دي د پاپولیشن ټیک شو جی دیتا د ډیموګرافي په دغه کې په جبه کې دیتا یوت وینډو ویل کیږي دا یوت وینډو دنیا کې ډېرو کم قومونو سره دا وخت دا خوي دا د قوم په ژوند کې دا اصل کې د اوچتوالي د پرمختګ دغه یو کړکۍ ده دیتا هغه چانس ویل کیږي دا د قوم په ژوند کې چې دنو په 200-300 کاله کې یو وخت راځي چې د هغې زیاته غټه آبادي چې دنو هغه د ځوانانو باندې مشتملي نو دا الله تعالی زموږ قوم ته دا وخت دا موقع ورکړې ده نو که دا ځوانان مونږ انګیج کړل د دې مونږ ښه تربیت وکړو دا تربیت به د اول د کور نه شروع کېږي
دا به بیا چې دنو زمونږ چې کوم جماعت د مالیې هغې ته به ځي مولانا صاحب به په دې کې خپل رول ادا کوي د سکول استاد به په دې کې خپل رول ادا کوي دې کې به چې دنو صرف هغه کس ته به تعلیم نه ورکوي هغه به ورته تربیت هم ورکوي د ناستې پاستې چل به ورته ډېره خبره کوله وې چې نن سبا چې کوم دی دا ترتیب یې لږ بدلول غواړي اول تربیت بیا تعلیم ځکه چې دا یو رو په موږ باندې تېره شوه دا بالکل صحیح خبره ده بل چې دنو یو زه خو دې ته مسله نه وایم سوشل میډیا ته یا دغه ته سوشل میډیا ډېر مثبت اثرات هم دا کړي دي خو بهرحال د ځوانانو د انګیج کولو ډېر فورمونه مونږ د سوشل میډیا ته بیللي دي اجرا جماعت جرګه انټراکشن والا پوره د مونږ چې کوم یو ټریډیشنل یو دغه هغه ختم شوی مشرانو سره ناسته پاسته دا ټول چیزونه چې دنو د هغې نه افیکټ شوي دي او مونږ ته بطور معاشره دا زمونږ یو ډېر یو ذمواري ده چې مونږ په دې سوچ وکړو او د هغې دپاره متبادل ذرایع مونږ وګورو چې مونږ خپل دا ځوانان هغې کې انګیج کړي شو که نو د دې زمونږ نه به د کړکۍ چې مونږ ته کومه ملو شوې ده د یوت دغه اپرچونټي چې څه ته ویلي کېږي نو دا به زمونږ د لاسونه به لړه شي که دا چې دی زموږ دپاره اپرچونټي هم د چیلنج هم دی ایګزیکټلي دا به یک وخت دواړه بالکل ښه تاسو چې دی ستاسو خو ډېر شانداره د بیوروکریټ په حیثیت باندې کیریر پاتې شوی موږ پې همیشه چې دی کوم خلک چې تاسو پېژنئ ډېر زیات فخر هم کوي پې لږ به د هغه تجربې په بنیاد باندې یو تپوس وکړو هغه عوامي تپوس دی او هغه دا دی چې کوم د نان کسټم پیډ ګاډو د رجسټریشن یا د ټیکسیشن یا په دې باندې کسټم یا د شی لګي پکې تاسو د هغه تجربې په بنیاد باندې دې ته په کم نظر باندې ګورئ ځکه چې تر اوسه پورې د حکومت د پرایم منسټر کابینټ داسې څه دغه راغلی چې دا به په کسټم لاندې راولي زما د سترګو نه یا زما د مخې نه خو دا خبر نه را تېر شوی خو ستاسو خپل دغه صوبې د وزیر په حیثیت هم خو د هغه والا ایکسپرټیز چې ستاسو کوم دي په هغې باندې خپل اوپینین چې کوم دی ځکه خلک ډېر زیات پریشانه دي خاص کر ملکنډ ډویژن کې ایکسپارټا کې ګوره دا مسله د ډېرې مودې نه را روانه ده او په دې کې چې دنو تاسو اشاره وکړه چې د کسټم ورکولو چې یو اپرچونټي دا 2-3 پیرې دا اپرچونټي خلکو ته ورکړی شوی د هغې نه به مسله به دا جوړه شوه چې څومره ګاډي به چې دنو د هغې په امنسټي کې به ووتل نو د هغې نه به دوګنا تیګنا ګاډي به بیا نور رالل نو دا اوس فیصله شوې ده چې بل خو نور دغه لاره چې دنو بند دا ډیسیژن شته دا ډیسیژن چې دنو اغسته شوی دی دا ظاهره خبره د صوبې په لیول باندې نه دی دا چې دنو په فدرل لیول باندې اغستل شوی دی چې داسې هیڅ قسم امنسټي چې دنو دا مونږ نه ورکو نه چې دنو مونږ افورډ کولی شو په دې حالاتو کې ځکه چې په دې کې دا وخت چې دنو صرف دا نه چې زمونږ دا خبره نه ده خوښه دا چې دنو د IMF هم دا خبر نه ده خوښه امنسټي سکیمونه چې دنو هغې دا چیزونه نه هغې وایي چې بهی په ملک کې یو قانوني خلک چې د ګاډۍ راوستو که یو سړی چې دنو ټیکس ورکول غواړي تاسو ته چې دنو ګاډۍ چې دنو هغه ډیکلیئر کول غواړي نو هغه نه خو تاسو یو رنګه ټیکس اخلئ او بل کس چې کوي نو هغه ته تاسو چې دنو مکمل اجازت ورکړئ هغه چې دنو دا کوي بیا څه موده پس راشي او تاسو چې دنو ورته په لږ غونډه کې پیسو باندې هغه ورته الاو کړئ نو دا خبره دونه دغه نه ده لکه اسان نه ده چې په دې کې به امنسټي سکیم دا وخت چې دنو هیڅ کنسیډریشن د حکومت د لاندې نشته او بالکل دا وخت لکه نه زمونږ په رډار باندې شته دی او نه د خلک د دې توقع ساتي ښه دا ایشو چې کوم دا به ریزالو کول غواړي خاص کر تاسو چې دی بیا یو کال زما په خیال باندې السلام علیکم جی وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه وایي به څه جی حاجي سمیع الله خبرې کوم چې د قبایلو نه د مومندو نه که مومندو نه ښه یاره جی موږ د دوی نه دا سوال کوو که نه جی دلته دا ګورنمنټ دا کمیونټي سکولونه ورکړي دي که نه جی جی د هغوی یو خو سرویس مطلب دی چې پوخ نه شو که نه جی او بل جی هغوی ته تنخواګانې 2 کاله پس میلاویږي که نه ښه نو د دې لپاره تاسو څه فنډ راغلی دی دا ورته میلاویږي به که نه ډېره مننه منسټر صاحب جواب درکوي دغه سره تړلی چې دی د ایشو دومره زیات دي تاسو به کله ناکله موږ ته راځئ ګوسټ سکولونه چې کوم دي هغه هم ډېر مشهور دي بوت سکولونه که نه نو دغه سواج اف کمیونټي سکولونه او دغه کونډۍ نه چې ستاسو په نوټس کې اول زه د دې د سوال جواب ورکوم دا ایشو زمونږ په نظر کې ده
او د لپاره چې دنو مونږ چې دا کوس کنسیډریشن کې دا دی او دا وخت مونږ سره چونکې د بجټ تاسو ته ما وایي چې مونږ ته چې ډېر موږ د بجټ ډېر سخت تکلیف وو اوس چې دنو صدغه شوی دنو مونږ کې دي شي په دې منده زردي ته خبر وو او دغه ګوس کولنو په پټه کې ډېر زیات لکه خبر دا جی زمونږ نن 2 کال مخکې چې کله یو سروې شوی و یو ادارې کړو نو هغه مونږ ته داسې اندازه شوی و چې 600 سکولونه چې دي نو هغه داسې دي چې په هغه په سرکار په کاغذونو کې شته دي خو په عملی وجودي نشته دي هغه منده بیا ډیر کار شو محکمه تعلیم هم په کار وکړو دا زمونږ د راتلو نه مخکې دا کار شوی دی او ماته دا ویلی شوی دی چې بیا غ تعداد چې نو یو سلو وش پېته ته راکوس شو هغه مې نور مغي کار کړی دی وغي دا خیال دا چې دا سکولونو اوس ګوس سکولونه چې اوس ډیر کم دي خو ما چې دنو اوس محکمه تعلیم سره ما خبره وکړه او مونږ چې دنو بیا یو ځل سروې شروع کړی دا او دوباره مونږ ټول سکولونو چې دنو جانچ کوو مونږ دا ګورو چې په دې کې چې دنو چې کم په کاغذ باندې مونږ تخکاری دا واقعي تشته دی په دې کې چې دنو مونږ مختلف یو خو سروې ده چې آن ګراوند سروې ده چې مونږ کوو ورسره مونږ چې دنو دام ګورو چې وای یو سکول دی د دې کې سونه ماشومان چې دنو نتیجې کې استادان سونه دي نمبر ماشومان سونه په بورډ په امتحان کې غستی نو هغه ټول چیزونه ورسره مونږ ګورو نو دا تاسو سوال په زیاده مونږ چې دنو بیا په دې مې دوباره لکه مخکې یو ځل ایکسرسایز شوی و مشق شوی و دا غي ریزلټس راغلی اوس مونږ دوباره هغه بیا دوباره کو چې زمونږ نه شي پاتې شوی خو نه دی پدې کې صحیح بیا هغه د دریم چې کوم تاسو سره ټیکنیکل ایجوکیشن کوم وزارت ته زمونږ یاد چې مونږ چې کوم وخت کې په پیښور کې 3rd year کې 4th year کې سبق وینو ډیر مشهور یو کالج ټیکنیکل کالج بلکې استاپ چې د هغه په هغه باندې مشهور نه غنی تاسو چې کله مونږ د یوت انګیجمنت خبره کوو نو مونږ ته د جدید یا د عصري دور ته تقاضو مطابق چې کوم دی نو د ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی په دې باندې هم توجه ورکول پکار دي یو اویرنس پکار دی ځکه چې یو ټریډیشن دا دی یو روایت دا دی خواهش دا وي چې یاره زما زوی چې دی زما لور به ډاکټر جوړیږي هغه انجینیر په کوم د منځ اوس وته دی پکې کنه اوس خو زما زوی یا لور چې دا به ټیک ټاکر جوړیږي کنه یو بل شو د پکې بهر دا یو شو د پکې نو ټیکنیکل ایجوکیشن د پیروغ د پاره کو تاسو بیا بل منتخب حکومت هم راشي خو تاسو چې کوم ورک پې کوئ نو په هغې څومره توجه ده ګوره جی دنیا کې یو قوم هم د ټیکنیکل ایجوکیشن نه بغیر دغه نشي کولی ساده ایجوکیشن چې دنو خو ټیک دی خو زمونږ په فیکټری کې تش مشر منیجر نه دی پکار زمونږ هلته تش انجینیر نه دی پکار زمونږ هلته فلور منیجر هم پکار دی زمونږ سوپروایزر هم پکار دی زمونږ چې دنو چې کوم سړی خراد ماشین چلی زمونږ هغه کس هم پکار دی دې کې دنیا کې یو لیول هم هغه نه دی چې دې کې خلک چې دنو بغیر د ټیکنیکل ایجوکیشن بغیر د سرټیفیکیشن چې دنو په دې کې راشي نه دنیا کومه دلته څوک کارخانه راوړي نو د داسې ورک فورس چې تر څو پورې خلک مونږ سره ټرینډ خلک مونږ سره ني نو څوک دلته کارخانه نه راوړي که کارخانه راوړي نو هغه به ورله چې دنو چې کوم کس هغه ساتي هغه به د بهر نه راولي زمونږ د صوبې نه نه راولي مونږ سره دا وخت په صوبې کې 106 ټیکنیکل کالجونه او ټیکنیکل انسټیټیوټس یو سل او شپږ او جی 106 دا مونږ سره موجود دي او په هغې کې چې دنو مختلف قسم کورسونه چې دنو د دې کورسونه ډیسایډ کوي نیشنل لیول باندې نیفټیک د ټولو صوبو دپاره ډیسایډ کوي چې دا به مونږ ورکوو نو هغې کې چې دنو مونږ اوس چې کوم دغه کړی دی نو ما راتلو سره دي ته دا ووایي چې دا کورسونه خو ټیک دي چې تاسو کوم دا کوئ خو دنیا چې دنو اوس آرټیفیشل انټیلیجنس ته هم لاړه او دنیا کې چې دنو اوس ډے ټو ډے چې دی نو کوانټم کمپیوټینګ شروع شو دغه شروع شو نو تاسو داسې وکړئ چې ماډرن کورسونه هم چې دنو په دې کې مونږ ته دې بچو ته چې دنو څه انټروډیوس کړي دې سره ما ورته دا ووایي چې تاسو ګوره مونږ دلته اوس زمونږ خپل څه نیډز دي مونږ چې دنو په اورګزو کې اوس دا وخت سلويخ لکه د زیتونو ځنګلي ونې چې دي د هغې د ګرافټینګ د قلمونو کار پکې شروع دی 40 لاک صرف په اورګزو کې کورمه د دې نه علاوه ده نو دا 40 لکه ونې که خیري چې 100 کاله کې د دې دغه ګرافټینګ کمپلیټ شي مکمل شي نو دا به 15 کاله پس د نه دونه زیتونی چې دونه زیتونو مونږ به سمبالول سونه قیمتي شي نو د دې زیتونو نه به تیلو باسلو چل بچاته خول غواړي د دې نه به د اچار جوړولو چل بچاته خول غواړي نو ما د خپل خلکو ته وایي چې وای تاسو چې دی نو داسې کورسونه د دې ځایونو کې داسې کورسونه تاسو دغه کې چې هغه د لوکل ضرورت مطابق مونږ یوټیلایز کو چې دا مونږ
یوټیلایز کو دغه شانته د مایننګ کورسونه چې دنو په کار دي چې مونږ په دغه کې په بونیر کې په مومندو کې په باجوړ کې د مایننګ کورسونه چې دنو مونږ دا کو مایننګ کورس چې دنو شته دم خو ماغي ته وای چې دا لک تاسو نورم په دې کې چې دنو دغه راولې دغه شانته چې دنو زمونږ دا وخت دنو د بجلی د گاړو ما تاسو ته وای چې کارخانه راتلو والدي ورک فورس په د کم ځای نه راځي چې خلک چې زمونږ خلک خودل ته مستری خانو کې د گاړو چل د بجلی د گاړو چل نو هغه کې مونږ چې دنو په حیات آباد کې او په کوهاټ روډ باندې چې زمونږ کم ټیکنیکل کالجونه دي نو هغه ته چې دنو ما د غوکل خاص کر حیات آباد والته چې تاسو چې دنو دا د بجلو دا بګیس چې دین د دې د پاره مونږه دغه سره بهر دنیا سره خبرې کوو چې دا غینه ټیکنیکل ایکسپرټیز دلته راوړو دلته چې دنو مونږه یو ټیکنیکل لیب په ازمایښت مونږ تیار زمونږ دلته ماشومان مونږ سره چې د اوس نه تیارول شروع کو نو 3 کاله پس به مونږ سره هغه د ماشومانو فصل تیاری د ځوانانو فصل به تیاری چې هغه په دې کې خپل حصہ چولی شي صحیح اسه د خو روایتي غونډه خبره ده خو تاسو ډیر سیلف میډ تاسو ایجوکیشن کیریئر چې کوم دی بیا د بیوروکریټ په تور بیا د دومره غټې صوبې چې د تاریخي صوبې وزیر جوړ شوی نوی نسل لپاره چې د موږ تر اوسه پورې تاسو په ځوانانو کې دغه کوي بلکې یې ځوانه یو داسې خبره چې موږ ته محسوسېږي موږ په هغې باندې بیا پروګرام ختم کړو چې نوی نسل مایوسه ولې دی او هغه به د ډپریشن نه د راویستو لپاره د هغه خپل کردار به چې د هغه به څه وي ځکه چې دا ډېر بنیادي مسله خاص کر موږ ته پښتونخوا ته یا خیبر پښتونخوا ته راپېښه ده زما خو نوی کول ته همدغه خبره ده چې دنیا کې چې چا ترقی کړې ده عام زمونږ په شانتي خلکو صحیح هغه څه د اسمان د نور غورځېدلی چې هغې یې کولی شي نو مونږ یې کولی شو د هغې نه یې ښه کولی شو په مونږ کې چې دنو دومره توان شته دی په مونږ کې دومره صلاحیت خدای راکړی دی مونږ له خدای هغه وسایل راکړي دي مونږ سره الحمدلله د هېڅ چیز کمی نشته دی ځان کې یقین پیدا کول دي ځان کې ډسپلن پیدا کول دي او خپل محنت ګوره د محنت نه بغیر په دنیا کې هېڅ هم نه کېږي په ناسته په دنیا کې هېڅ هم نه کېږي راپاسې اوخوځه الله به لارې کولو کی الله به درله وسایل به هم درله پیدا کی خلک وایي چې ما سره وسایل نشته دی زه تش لاسه یم دا تش لاس به تر هغې پورې تر څو پورې په کټ کې ناست دی په حجره کې چې دنو په پالنګ کې ناست فریاد نه کېږي او شکایات او اعتراضاتو نه کېږي نو په دې نه کېږي راپاسېدل به پکاري هلې ځلې به کول پکاري په ړومبي ځل به ونه شي په دویم ځل به ونه شي په پنځم ځل به ونه ځي په 10 ځل به خامخا کېږي انشاءالله د خدای نوم دی واخلي په هغه منده چې دنو په ځان دی یقین په ځان منده دی یقین چې کولی شو چې نور خلک یې کولی شي نو مونږ یې د هغې نه ښه کولی شو ډېره مننه تاسو ته چې دی کله نه کله په دې حواله باندې دغه درکو تکلیف درکو ستاسو ټایم به هلو چې رښتیا خبره دا ده چې موږ د خیبر پښتونخوا کې رپورټینګ کوو خو د ډېرو منصوبو چې کوم دی موږ ته داسې یو نقشه ښکاره کېږي چې هر څه چې کوم دی بلکل تباه دي که نه عام الفاظو کې نو ستاسو ډېره زیاته مننه ګران کتونکو دا اولنی پروګرام و د کوربه په حیثیت باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې منسټر صاحب چې دی زما سره پکې شرکت وکړو که څه زما نه غلطي پکې شوي یا ستاسو یو داسې خبره چې هغه زما داسې خبره چې به تاسو بده لګېدلې د هغې معذرت غواړم یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم او په یو شعر به دا پروګرام ستاسو په اجازت باندې د ډاکټر اعظم یو شعر دی هم د ځوانانو دپاره چې هغه چې ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي منزل کو زمونږ نشي مزلونه خو به وي نو مزل به کوو ډېره مننه ما ته راکړه اجازت د الله په امان